وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دمو خوشی عزتونه برینی دی موقع دی مناسبت سره د نن بیان درته او تقریبا په ټول پاکستان کې په ټول ملک کې د نن بیان او په دغه موضوع باندې په هر جمعه کې کېږي. دا خبره چې کشمیر یو داس وطن داسې علاقه چې کله د هندوستان پاکستان جوړېدل په دغه د مخه دا باقاعده خبره او کلک تړین شوی و چې په کومې علاقې کې د مسلمانو شمیر ډېر وي دا سره یو ځای ته کېږي او دا د پاکستان په نوم باندې یا چې په کوم نوم وي خو دا د مسلمانو حکومت وي او چې چېرته هندوان وي ځایونه کې د هندوانو حکومت وي. د دغه فیصلې مطابق دا موجوده پاکستان جوړ شو او مشرقي پاکستان چې په 1971 کې کوم جنګ وشو هغه په نتیجه کې هغه خلک د پاکستان نه جدا شول بنگلادیش په نوم باندې ملک جوړ شو او د کشمیر دا وطن په دا کې کشمیر ول خلق مسلمان دا ډېر زیاتای په شمیر کې په دغه کې خبره دا وه چې دینو پښتون وشي چې دوس د پاکستان سره یو ځای ته کېږي که د هندوستان سره د یوه ووټ په نتیجه کې چې کوم هېواد طرف ته رایه ډېره لوړه د یو ملک سره وي خو برطانیې دلته انګریزونه یو داسې اغزای دلته وګوره اغزان بیټه یې وګوره چې دا دوه سره ممکنه ازود شول هندوستان پاکستان خو د اوسه پوره دی د دغه کشمیر د
د معاملې نه اړونده وتل مستقل د جنګ په حالت کې او په سرحد باندې فایرینګ توپې نوره وسله خلق پاکې وطني نازنې پوتې شي پکې مړه ګډ شي او نقصان جوړ شي. دا خبره بیا د سن 1988 نه تقریبا بیا دا د کشمیر ولې خلک ډېر زیاتای کوشش شریک او په دغه دور کې مجاهدین د افغانستان دا سره فارغ شول. د دغه په نتیجه کې په کشمیر کې خلک جوړ شو د ټیپکې ور دا مستقل ورته نیول دي مړول دي په ټیپک باندې بیا داسې ټیپکې ورته جوړ کړل چې پاکه اشارې دي یا په یې کور باندې په خلک باندې لکه د اشارهدور ټیپک چې دا کیمې چارې دي د خلکې په سترګې په مخینه په دا باندې ولګېږي مخینه یې ورسره بدرنګه شي او چې په سترګې په چا باندې سیخې شي اشارې سترګې ړندې شي په دا کې ډېر خلک ړنده شول. دا ظلم زیاتای مسلسل شعري دا تقریبا 15 ورځې د مخه دغه ډلې چې چېرته د هندوستان قبضاتو پوځي کې پلوامه ورته وایي یوه علاقه په دا کې یوه خودکش دماغه وشوله ژڼکای ژڼی وهم سلمون او ګډی و پاکې ډېره بارود وي هغې په نتیجه کې څه کم 50 کسه فوجیون د هندوستان مړه شول. هندوستان خو بیستي بله کیسه ونه دا پاکستان ورته یور کړی الله کې دا ژڼکای دا لوټ په ټول عمر کې پاکستان ته راغلی نه و دا وهمه کشمیری او په هغه کشمیر په خال کې په دا ژڼې ګوره کې د ټیپک وله کیسه دا ور وخستې وه دا ریز په ریز کیسه سره ګرمېدله. پاکستان پیشکش ورته وکړ چې دا خبره ته ثبوت نشته راسکه چې پاکستان په دا کې سلوس شته دی چې څه قسم خبره وي په دا به نو سره وژغېږي خو کیسه خو ونه او هغې په نتیجه کې نن اولنی تاریخ ته د درمې میاشتې د دغې تېرې میاشتې د هغه 3 ورځې مخه د شپې د هندوستان د وریجو ځایونه په 3 ځایونه کې مقامات کې اوکاړه سره د سیالکوټ سره او دغه د کشمیر کې په دا کې وسرحد ته نږدې روغلل د پاکستان او وریجو ځایونه په هغو کې دننه ګرځېدل حالات یې کتل ځکه چې بېبېدل چې دا داسې یو دښمن دی چې 3 جنګونه ورسره شوي دي 1948 کې 1965 کې 1971 کې نور دا کیسه بیا کو په 2 ځایونه کې جزیره په سر شول د یوه دوی ته چې پاکستان جزیره ورسېدل د 400 کیلومتره کم زیات دا ننوتل چې جزیره یې ولیدل په سر دا د شپې 3:30 څو بجې ټیم و کم زیات 4 بجې واپس شول او هغه چې څه زیاتای بابینه وي څه شی دی په یوه ځنګل کې زوی په زوی کورینه هوي هغه کې یې وچول نوې ونې لکه کړې وې عمران خان دی
هم پکې ځنې ونې پکې موتې شولې ولګېدلې یو کور دی د یو دروازې هم وختې کړکۍ سړی هم زخمي و لرې لګېدلی و عمر هندوستان دا خبره دا شریکله چې مو 350 ټیپکزان دهشتګرد چا د پاکستان په علاقه کې وي جیش محمد دغه غاوي د جنګ الخلقو دا مې ختم کړل پاکستان چې کوم د فوج ترجمان و یو دا خبره وکړله چې دا کیسه دی په دغه قسم باندې روشتي وي هغه نقصان دا چې دی وایي دا نقصان نه دی شوی یو سړی هم نه پکې مړ شوی دی شهید شوی دی نه څوک داسې پکې پټ دي او نه کورونه پکې ړنګ دي البته ونې دا هغه پکې خوښ شوي دي او بیټو د خپل وخت مطابق په خپله مرضي باندې دغه جواب ورکوي دا د مازدیګره پریس کانفرنس وکړه اخباري غټ خلک ورته ناست وو اهمه خبره وه او په دا دوه مارچ باندې د ګایزه رڼوي وه په دا کې تقریبا د فوج ترجمان چې کوم وه د یو د ویلې مطابق چې دا وی چې میر شپږ ځایونه ټارګټ کړل او دا یوال ویلي چې میرو په مختلف انداز باندې جواب ورکوي او هغه باندې ورته یې روڼتیا کړو چې بیا دا څرنګه دا کیسه وشوله چې لوړو په هغه باندې سوچ نه وي کړی آیا وویشتل او د یو ویشتلې سره د هندوستان جزیره چک شول چرچک شول د پاکستان جزیره خو وي ته اروپاو کې وي چې څرنګه د دوه جزیره په سرحد باندې روشتل دا یو هغه حسن صدیقي دی غالبا سنه میشي پایلټ دا پاکستان چې خپلې کیم جوړوي د چین په امداد سره ګاډي سره جوړوي دولت پاکستان کې په هغه جز باندې دوه سره جزیره وویشتل ایو ورې د هندوستان په سرحد کې وچېده دا بل د پاکستان په سرحد کې وچېده او ورې دوه سره پایلټونه هم پکې مړه شول او دا دلې طرف ته پایلټون دا باد شول ایو ونیو شه ایو خلوص شه په دغه ځنګل کې بهرحال په دا 13 ورځ باندې اوس هغه عجیبه کیسه داست و چې یو ډېر غټ ملک دی هندوستان او په دنیا کې ډېر غټ تعداد یې دی جمهوریت دی پکې او دا نن سم وخت کې داسې درویغ ویلل چې د هغې لوړ هېڅ سر وزار ته وي داسې درویغ څوک نه وي خو په دا مقام باندې دی دا سپراپیګنډه وکړله 350 کسون دا چې څوک په یو ځای کې وولي خو د هغه نه خو دا جنازې هم وي د هغه مینه هم وي او دا ډېرې غټې تباهۍ سره جوړې شي هغه هر شی خان پاکستان ورته وویل چې که د هندوستان ولرسي هم ولی کسي چې دی څه شي ویشتلي دي که د بهر دنیا خلک رسي هم عاده دا ځای وکسي چې یاره دلته دهشتګرد دی یا د مجاهدین کیمپ واکه نه و چې دا دی
نور دا د دای په دا ټلویزیون چې د لینا باندې او دا مبارک باندې سره ورکوا او دا غیږه په بدلوا او دا خوشی کا تڼینا کا چې پاکستان باندې داس وکړ چې بیر داس بدل زنده وخاست چې کله په دا دومره باندې د غیزا دا کیسه جوړه شولا او پاکستان هغه پایلټ چې کیمو دغه هغه ویډیو یا هغه کله چې دا اول خلک نیولای و لښکري سره ولای و بیا فوج ورغه پر ورسېدو یغه دای خلوص کا پیسې سره یو ور او بیا پښتنې څنګه کړلې او چای پیولای و خلوص کې او دای ویل چې مسرای پاکستان فوج ډېر ښه سلوک وکړ متای په مخ علاج به وکړ چې څه خوش شوی و زید خلک نه خلوص کړل کني هغه خلک نه دای نه شو خلوص کړل هغه څه وختاوی چې سره دی ودی ویل نور او دا ویل چې زه دا وطن ته چلور شم دا وسویا یو چې ابو سره دا سره بیا وکړه او بشار دادو چې هندوستان فوج دا نه آغاز کو پارین عمران دے سینیٹ دے قومی اسمبلی اجلاس و گارڈ پدا کی بیان وکړه چې پاوال مختارس پدا غارس منده وکړه چې اول د پلوامه کې خلک مرشوي او فوجون چې هندوستان سره ثبوت وی دای مشته پیش کو زدا ورته یې چې مې زو کروي کې د خلک خلاف چې کله دا کیسه باندې نو درېدل په دا دومارز باندې دا جزیره وچېدل بیا ورته وویل و مودي ته یې مخامخ وویل چې وسړی د جنګ شریکول دا ډېره اسانه خبره ده خو د جنګ درول د جنګ مخکول دا د چا په واس کې نه ده دا بلارز د مو په واس کې وي نو د تو په واس کې وي مثال یې ورکړ چې جنگ عظیم چې کله شریک ده دوام جنگ عظیم دا په دغه انداز باندې نه و چې دا په کولی راوي خدا دې دې درې میاشتې یا څو میاشتې کیسه منصوبه داوا او ورې 15 شپږ کوله داوا چاله اول جنگ عظیم څومره په ورته وچاله بیا ورته وویل چې امریکا دلته شروع افغانستان ته په دغه نیت نو ورغلي چې زه اول اسکولا په دغه وطن کې جنګېږم خو اول اسکولا جنګ ته په کیسې غشوله تر نن ورځې پورې لیاسه د خلصانه دا جنګ مشري کوه مودي ته یې براه راست ویل پانه ورسته په د خبرې د کړلې کوشش کړای او په ټلیفون باندې خاموخا نو جوړه شوی او کدای چې وو هڅه په دایواد ورزه کې او پاریم سره زمور سړای وو بیا خبره یې کله ویلې و چې دای اوس ورته یې د ځنه خال چې خدای په خیر کا دا خو دا پتا موال کړی مو دا سړی خو د پښتین نسل سره تعلق لري نور دا خو بیا داس کیسه باندې چې د سړی خو چې اصل درته یې دا بیا کوم نور اساغه خبره ده چې دا حالات ارجوړ شور باری عمران د یو پایلټ د ورکولې اعلان هم وکړ البته د ډېر خلک په ګردي پاکستان کې سوچ فکر دادای چې دا کې سات د به وخت وکړله
والله لم څو مشوره ورکړې وي هر یو سنجیده چې لږ ډېر پوهېږي او یې چې دا څه ښه کور نه وشو هغه خبره ځکه چې کله دا اعلان پاري ته وکړه او په دانه د ورستۍ د هندوستان میډیا د هندوستان ټلویزیون چینلونه په دا باندې چې کومه غږېدو شریدو خدای باندې چې وی وروي چې دا څه دی په دا هغه باندې سوشل میډیا باندې ورکوي کلیپونه چې کومه غږېدو وي خاص په دا باندې غږېدلې وي چې دا سیرات ته داسې ورسره خېلی شي دا د ولید د هندوستان زور یې روس ولید او جواد یاران خاروق پوچر رغیده ای پاکستانیو ده پشی تریجی چه رغیجی بدا پیجی چه هندوستان اوست میجی کر رکیوی کلا وره ده ترک صدر تا یکسر عرب تا کچھ اللہ تروشا چیز نخلوص بکی وره ده سعودیه ورطویی ده اقوام متحده ورطویی خدا ادب داس پرشور ندی بشار دا چې همیشه د غاز په دباو کې وسوته شي بیا دا ولې ټیکیږي کنه و دا نه ټیکیږي اوس دا داسې د الله پاک یو نظام دی چې یو رضان د فوج ترجمان وی چې د یوه بېوقوف دشمن سره دی چې کله کیسه روشي وی چې بیا داستو چې هغه شور دشمن چې وي هغه په سوګاوي خو چې د داسې سړي سره د کیسه روشي هغه سړي باندې خوشېږي اوس دغه خو د کیسه وه چې نن که د پاکستان وزیر اعظم دی ډېر په تام زړه ږغېږي چې اول کله دی دا حمله وکړله تیری وکړه د پاکستان د فوج ترجمان په داسې سړه سینه باندې ږغېده چې وایي چې ګیرو دا چار کیه جواب ورکوي میژ وایي چې حکیم ټیم د میژ ورته خواږ شفاوې ورکوي او میژو دا جواب ورکوي چې دا د دوی دپاره د یریونتیې سبب ګرځېږي چې بیا دا څه وشول دا ډېره په تام زړه ږغېده وه مو وایي چې دا خو عجیبه کیسه ده خو چې کله په مسلمان کې هغه خپله ایماني جذبه هم وي او ورسره چا تیوری هم کړی وي د خپل واس مطابق بیا په خپل ځون باندې پوهېږي چې دغه مخه زه وینم دا نن اوس تقریبا په 1400 کلونه د ورستې میژ ورسره مخامخي په دانه مخه مسلمان ورسره مخامخ دي دا چې څومره تاریخ دی چې کله هم مسلمانې د قرآن خبره ورواخیستېدو په باندې عمل کړی دی په حدیث باندې عمل کړی دی په یک یوه ځای کې دی دا پریشاني نه ده جوړه و چې کله هغه د قرآن خبره سټ ته اچولېدو د اسلام حکمونه په هر کیم میدان کې چې وي بیا پریشاني ورته جوړه شوې دا خبره اول سر د قرآن کړی وو چې ګورئ که دا خیال وکړي چې دا د اسلام کې دننه زندگی په دا کې مخالفت نه وي په دا کې دشمني نه وي چا زور ظلم نه وي دا چیرې هم نه دروالی په ذهن کې البته تیورایو داس کوي چې خلق دا زر باندې پوهېږي چې 10 وسله جوړه کړې دو چې که دیر باندې استعمال کله د یو د نو منع شه دی ډارېږي چې لوړ د هغې وسلې نوم ور وخلې چې د هغې نه دی پریشانه کېږي پروردگار عالم فرمی وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ اے مسلمون
توز د دغه کافر د دشمن په مقابله کې تیار وای دمرا وصلا داس طاقت مستطعتم چې څومره واستوي ا د خپل واسط طاقت مطابق دا نه چې باز تر یو ځوی پر د ورسه ولا بیستی صبر وکړه نه چې څومره زور کیږي څومره وسم کیږي څومره طاقت کیږي دا غوسلاو تیار وای دا خبره نه د منظم متعلق غلیدو نه د رژیم متعلق غلیدو نه د حج متعلق غلیدو نه د زکات متعلق غلیدو د اسلام بلا یک یو خبره داس نشته د اسلام حکم تقریبا په قران کې په 1500 نه کوڅه حکمینه دي چې داس کوي داس ما کوي پدا کې دا کسان نشته دای چې څوپورم چې واستوي دا ما کوي او چې څوپورم چې واستوي دا ما کوي دا یک ایوا دا د خپل ځون حفاظت کړل د خپل عزت حفاظت کړل د خپل مول حفاظت کړل دفاع بچکول د ملک د وطن د مسلمانې دغه متعلق قرآن په نن تقریبا 1300 کوله د مخه دا خبره مسلمان ته کو چې ګورئ چې څومره واستوي دوسو دا تیاری کوي من قوت طاقت چې څومره قوت دوست تیارولای شي او دوست تیاروي ومن رباط الخيل او شي جنگي وسپي چې د جنگ تربیت ورکړای وي هغه په وخت خپل یو انداز ورته یورولوي شخرو کوي ورکوا بیا بلورته هغه په شي ګارمه سوتلې چې شو خلاص ولې پانه ورسوي بیا اته منډه ورکوله په وجدو بیوستی داغه وسپه داس وی لکه نن چې بیشتوس منډه وای لیا پتیس کا دومه بو د دریمی خو چې اچا زیوت په دا کې سلسله کې پریکټس وی هغه نستړیږي نه په منډه ستړیږي نه په مشقات ستړیږي نه په تاګ باندې ستړیږي او چې کله دا کیسه نوی بیا شاله روندا مر وخت لري بیا ستې سلیږي نشي تللای پروردگار عالم فرمی چې من ومر رباط الخيل او توس د جنگ د پورا تربیت یافتا چې تربیت عمر کړای وی دا اوس په تیار وای ترهبون به عدو الله چې پدا باندې دوست د خدای دشمنو مګډور کوي د مسلمان دشمن چې خالصه د اسلامی انداز آغا د پدغ انداز باندې مخالفت کیږي د دشمنی ته خدای پاک دا سوی چې دا د مو دشمن دی الله په خډیر زورور ذات دی د یو سره خود ایچا واسطه هم راسیږي خو الله پاک مسلمان ته دا ویایي چې ته دا سماویا چې دا د مو دشمن دی دا شمیروا چې دا د خدای دشمن دی ته په دا جذبه باندې د یو خلاف جنگي د یو خلاف جهاد کا او چې دا څومره یو انسان داس وی چې کافر د دنا څومره غوښتای لري الله پاک په دربار کې آدم را د چګه مرتبه ورګرځي ډېر واقعات بشمیره چې خلکو سراویر چې دا سرنګ مارګي میندګو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې هغه شهید و چې خلک یې چې د نشمار مینده او زاد خدای پیغمبر دا گواهی چې اے مردا اے شهیدا ته جنتی
نور هغه خبره ده چې دا را یکه یوه داسې لنډل یار چې یاره کافر آدا په مسلمون باندې اعتراض وتای وکړو بیا د مسلمون یک مقابله ته ځون وبسي په دا کې چې کله د ځون د وینې قرباني روشي و جنت ته په دا نستي نږدې یار لنډل یار دا بلا نشته ده نه دمره اصول ځنکدان چې د سترګې په رب کې هغه روح د انسان قبض کیږي او ورسره دمره چې د انسان د وجود نه کله روح وځي دا ډېر مشکل حالات وي خو دا حدیث کې راځي چې لکه مېژای چې سړی چې شي په دغه انداز باندې د یو نه چې کوم تکلیف وي دا روح د باډۍ نه چې وځي یخ ته دمره هم نه په دغه انداز باندې کیسه پروردگار عالم فرمی ترهبون به عدو الله چې پدا وسلا باندې بیا توس ډروي د پروردگار د خپل خدای دشمنون وعدوکم او هغه خلک چې د توس دشمنون دي آشکارا خوشکارا دشمن خو چې کله د داس ځون برابر جوړ کړی وي و آخرین او نور داس خلق ها چې دغه نه ډارېږي من دونهم چې دغه شکورا کافر نه علاوه نور وي چې په مدینه منوره کې منافقین وي لیا د یو دور نه وخلا تر نن رزق ورا د مسلمانو ځنې دشمنون وچ شکورا دي د زور د طاقت په بنیاد باندې او ځنې هغه خلک چې هغه په پټه دشمنی کو داس دشمنی کو چې په ظاهر کې پته نه لګیږي مسلمون ته د مسلمون دین ته د مسلمون عقیده ته د مسلمون چاکیم درس طریقه دو هغه وان شیتا د نقصان ورکوي په مدینه منوره کې د منافقین په شکل کې وي بیا په دا تیر دور کې د مستشرقین په دور کې چې د قرآن او د حدیث علم مطالعه شاه زبردسته بیا چې په کوم ځای کې لږ په مسلمون کې کمای څه کیسه وویني بیا وایي چې نعوذ بالله دا په قرآن کې فرق دی دا په اسلام کې فرق دی دا په حدیث کې فرق دی چې دای د وی د مسلمان خپل یو کمزورتیا چې د نن چې د میږ عمل د قرآن او د حدیث غوندې شي خدای معنی چې ګولۍ ته وړه ضرورت نشي کوته چې دا غونډه دنیا کې د اسلام خالی د اسلامی اخلاق په وجه باندې دا اسلام او د خلک ورسیږي ځکه چې په اسلام کې د ننا هغه آرام او سکون هغه خوشبولی دی چې دا په پادشاهۍ کې نشته دی د کروڑاوې د عرباوې پیسې چې شتمن دي هغه خلک زمینه مړوي د هېڅ شي تکلیف نشته دی انتهایی په خوند کې وخت تېري کو خو هغه خوند دی دننه ذهن دی پریشانه وي پزړه کې خفا وي نور اسه خبره دا درته کا چې داسې خلق دا په هر دور کې وي چې هغه پښکورا دشمن نه وي د مسلمانې ار وړه پته نه ورته لګي دا اوس دور په ډېر دغه ورشي شوی دی لا تعلمونهم اے مسلمانې اپر دشمنون آغا دوست نپیژنی الله یعلمهم خدای پاکتا پتا دو الله پیژنی چې کله د تو زور طاقت ویني پدا پیږي چې کار باندې خبر خوشول چې اچھا دا د مخالف دی بیا د مخیر مشته وما تنفقوا من شيء
او چې څومره څه شی تاسو خرڅ کوئ فی سبیل الله د الله په لار کې د الله د لارې هغه په ټول نه چږ مقام جهاد فی سبیل الله دی. په دوم نمبر کې بیا د الله د دین علم زده کول دي، د دغه مرکزونه چلول دي. داسې د نور چې کیم د اسلام د هر دور مطابق مسلمون د پورا چې کیم ضرورتونه وي پاکې د پیسې لګول دا سبیل الله ده، دا د الله پاک د رضا وللیار. خدای پاک یې چې پکیم شکل کې چې توس د الله د رضا په لار کې لشي ها لګوي یوفى الیکم ادغه توستا مکمل بدلا ملویږي وانتم لا تظلمون. او د تو سره الله پدا کې کمای نه کیږي، بے انصافي او نه در سره کیږي چې تو پیسې خو زیاتای لګولې دي، تو قرباني زیاتای کړې دو، تو جهاد کې ستړي استماده وینا دې کې شهیدو زخمی شوی په شهادت باندې رسیدلای دی، څوک بیا دا په آخرت کې بدلا نه ملويږي. لیا په دنیا کې ایغه چې هغه څوک زخمی شو پریشان شو بیا دا دغه بدلا نه ملويږي. لیا دا د الله د دین د پر پیسې ولګولې چې څومره د الله د دین لارې دي بیا دغه دغه بدلا نه ملويږي. په دنیا کې که په دنیا کې نو په آخرت کې خو خامخا اول خو په دنیا کې هم وي په آخرت کې هم وي، خو که په دنیا کې نو په آخرت کې خدا بدلا وي. اوس قوت څه شی دی؟ قرآن کې خدا لفظ د قوت د طاقت ولرغی چې اے مسلمانې توس بروروي تیوروي د دغه دشمن د پورا د کافر د پورا زور او طاقت څه شی دی؟ دا بیا پیغمبر دا غته د الله د طرف نه راهنمایي کیږي، د الله د طرف نه یو خبره د ذهن ته ورچیږي چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پښتنه وکړه لپاره یو موقع د آیات تفصیل ورته بیانوه. بیا دا ورته فرمایل عن عقبه بن عامر، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت دائی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا ارویدلی وهو علی المنبر دائی دا مسجد نبوی پا منبر منده ویلوڑوا داغا بیانی نشتکا لیا پا داغ منبر نستو دا بیانی نشتکا الا ان القوة الرمیو گوری چه پا دا شخبار وی چه طاقت و قوت زور پا چشی بنده توس بنده ولی شئی چه کلا دی وشتل طاقت وی پا توس کی پا واقعی وشتل چشی وی غیشی وی دغه غیشی دی وشتلوی دست تجربه کلا چه بقایدوی مشکل دغه لکامیر چه کلا نقشه ولی دست نقشوی وشتلی یوارز دوا ټولیوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چه ولیدل چه دا غیشی بنده نقشه وشتلا او دا ورطویل دای شباشایی ورکد دا غیوه ټولی سره دای کشیدوس ورده چه زیده وی سره نور آس وداریدل ورده چه ویلی ورده چه ده خدای رسوله چه تو ور سره وی بیامیجه دی بنده باردای شی ورده چه باس ولی تو سا خپل پریکٹس کئی زده دویساری سره ده زه په یو لوري کې نه د دوسری سره و په خپل ادا کې حساب وکړي وس دا د وشتل په وخت کې اولی یو شکل و چې غشه یو په غشي باندې جنگ بدر کې
ډېر هغه مسلمون کم وي چې اکثر لږ ډېر خلکو لنده غشي خو د هر چا سره وي څه داسې کیسه نه وه او اوس پې نه وی ورسره په دا مقابله ایښون نه وي نورې تیرې زغرې دا کیسې نه وي سړي کم وي ورته ویې ویل چې دمره کافر خو دغسې ورته تل په ډېره چک انداز باندې ورته چې ښه چېر نږدې شي په یک یوه ورباندې غشي پې کوي چې داسې پې پېژنئ چې یو غشی نه ختم کېږي نه بیا داسې خلک خو نه وه داسې لندې وي په وخت کې دا دی چې کومې مغاوې د پلین او یا هغه تسمې ورته جوړولې چې غټ ځناور وي په وویشت د یغه طرفه په ووت سړی وي چې په وویشت یغه طرفه په ووت داس غشي وي دی په یک کې ور درته په وکړل خلک یې په سټ یړ یې وکړل دغسې ورته چې اوس پسې ورمنډه کوي یغه لږ خلک دی لوس نه دی شکست مینده دا ویشتل ورې ورې دا دغسې کې تر ورسېدله چې میږ خو دا وخت نه دی لیدلی خو دا چې دا مشرونو جمع کله چې غرغرایو شیري شمیرو سره وویل چې الله جوزینه روغلل د انګرېزونه دا مستي سره منډه کړل دلې دلې چې دا چېرته په کمرون کې کندینه وي دا غورینه دا ته ورته ننوتلې روغلل د پوساوې بامر پریاش په سترګه باندې یې لیده چې بام روغی او دا چې کله کیز ولګېده چې حکیم نقصان وی آوې وکړ دا کیسه مخته درته پلکسې لوړه اوس خو دغسې کې ته کیسه رسېدلې دو چې دا بله چې کله دا هغه څه ویډیو ښکاره کوله چې د پایلټ کله د جوزینه ویشتلي دي ورسره کیمرا وي باقاعده فایرینګ حقو یو سړی یو هغه ویډیو په خپله جوړېږي چې په هغه څرنګې پالیکه کې دننه جز مخته روشي هغه بټن خالي پسې ووایي دا میزایل سي په خپله پسې روان وي اوس میزایل څه شی دی د ویشتلی یو نه وای شي دا خو دا وړه میزایل دي د جوزې وو دا غټ میزایل چې دا کیم جوړ شوي دي شاهین ون دی شاهین ټو دی غوري دی پلونکای دی نصر دی په ټینک کې چې ګولادو خو ویشتل دي په توپه کې چې ګولادو خو ویشتل دي چې کوم شکل دی دا د ویشتلې وله خبره خبره مې دا درته کړه چې اسلام د چا عمل کړی د پاکستان په 1974 کې هندوستان اټمي دماکې وکړې بوټو نور چې څرنګې وه خو بهرحال ډاکټر کبیر خان دا چې کله روغی ورته ویې چې څه وي اده وي خو هله دا شی جوړوه اټم بم چې جوړ شي په دغه پانس کې د الله په خپل امداد و امریکې چې حکیم زور دباو شریکه ویره خدای پاک ریس لوانی که دا په افغانستان باندې درته وروړه امریکا په دغه پیداله چې دا خو چې اوس د پاکستان نه کور نه وخلی دا کیسه نه شي داس خدای ورته میتوزه کله چې ډالر یې هم ورکول وسله یې هم ورکوله او د هېڅ شي کمای نه وه په دا منځ کې اټم بام هم پکې جوړ او نن چې دا سن 71 نه وروسته دا پارینا بلاریز اولینی دا موقع وه چې دا پاکستان د هندوستان په منځ کې دا ټکراو راغی بهرحال خبره اوس دا ده چې یو خو چې کله داس دشمن وي لکه هندوستان چې دغه درې غوره د میر جنګ ورسره شوی دی دغه متعلق که د پاکستان یا د عمران دغه دا سوچ وي چې دا د هندوستان سره د میر تعلقات ډېر ښه شي دا د زړیانو د امیر سره نږدې شي دا کیسه غالبا په د شپېته کاله کې چې نه وشوله دا نه شي ورته باقاعده ټولای دا RSS دا BJP دغه کارکنون هندوون چې حکیم شدت پسند خلک دی
چې هغه انتهایی ظلم کړی خلک مودي په گجرات کې چې دای په کې کله وزیر اعلی و څومره مسلمانې ژوندي د غاس وسو اپاتو توستویل نه د یو وخت کسی دی او اوس د وزیر اعظم جوړ شوی دی هغه د قرآن په حکم باندې په ټول اسلامي ملکونه کې تقریبا یو دوه کم شپږ ملکونه دي په دا کې یک پاکستان ته الله پاک دا توفیق ورکړي چې دا اټم باندې جوړ او نن چې دغه هندستان نه د اوسه پورا پسند 86 کې 84 کې چې دا پته نوای ورته راغلی پسند 86 کې یې باقاعده فوجینا راجستان ته نږدې وروستل راجیو ګاندھی دا د اندرا ګاندھی ځای و ژړای سړای و نوای په حکومت باندې نوستو وزیر اعظم و او په معمولی وش په وشاپه وخت خدا کسی د امرانه دا راجستان د کیم باولپور آس پاس په دای علاقې کې نو د ضیاء الحق د ایمان چشتان چې وی یا خو بیا د زړه نه د امره مثبت وي دا اچانک ورته وویل چې د پاکستان ټیم د هندوستان په دوره باندې و په جیپور کې یو ورځ میچ و د یو ورځ میچ و د کرکټ ور ورته چې زه ورسا راجیو ګاندھی ورته چې زه بالکل ایرپورټ ته نه ورسا خپل ملګری ورته وویل اخر کې حزب اختلاف شندور سره ما کا دا بل خبره دو چې اوس دا يرسي یا د خیال دا و چې کاشتیا یو لږ د کرکټ د شوقین ده ویرا غای په زوري ورته راځه دا د راجیو ګاندھی خپل سیکریټري تاریخ لیدي چې کله هم چې راجیو ګاندھی دا لوس ورکول وزیر الحق دا نور د مخ ورړولای و چې دا ته لوس ورکول مخې د اسپبل لوريز نه ور ا دې ډېر تکبر په انداز باندې هغه ته ویلي سیکریټري ته چې صدر صاحب د کرکټ ډېر شوقین دی په سره لور شي میچ وکړي یو واپس روسي دا یې بیا لور شي پاکستان غا سره تشدید دي دلته اسړای لیکي چې کله یې دا خبره وکړه چې ضیاء الحق د اسلوس پر امر باندې پکشیا دا سره ورسره دای سره راوړل چې دا چې څوک دما لوړل و چې مخې داس ورته وروړو چې ورته چې راجیو چې دا راجیو ګاندھی نو بوله راجیو ورته چې راجیو مته پته نشته د راجستان سېکټر ته د فوجینا راوړل کړي وسلا جمع کړي خو ته دا په دا باندې خبر وي چې یو ورته دا جنگ وشي او سفر خلق هټلر د نور غي وي د وی د وخت چې را داسې وکړ بیا داس وکړ وردا چې بیا وبدانه اورسته خلق دا راجیو ګاندھی او ضیاء الحق یې دی چې دغه داس لړ وکړ ورته چې دا د خبر وي چې میر اټم بم جوړ کړی او چې دا جنگ شری شي دا اټمی جنگ شری کیږي او دا باندې د خبره و چې په دنیا کې مسلمان